چې لویږي ان شاء الله په مخ په ګیره ولاړې چې تا ورته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګیره مبارکه ښودلي چې د امام الانبیا په مخ باندې ګیره وه او ته ورته ده ووایې چې بچیا نبی علیه السلام له یو وفد راغی او د هغې کسانو ګیرې نه وي امام الانبیا چې ورته وکتل نو مخې ته واړه وی تاسو ته دا خونه چا کړې ده چې ستاسو په مخ ګیره نشته نو بچوړو نبی علیہ السلام له چې راله په مخې ګیره نه وه نبی علیہ السلام ته مخ واړو بچیا ګیره به پرېږدې هسې نه چې ستا په مخ ګیره نه او ته داسې مړ شې او قیامت کې درنه امام الانبیا مخ واړی بچیا دواړو جهانو سردار درنه مخ وانړی بچیا په مخ په ښکلې ګیره پرېږدې دا د 1,40,000 انبیاو سنت دا به نه کټ کوي ښه بچیا دې کې به ډیزاین نه کوي ښه بچیا دې کې به قسمونه نه جوړی ښه بچیا دا توهین دی دا د سنتو مذاق اړاوول دي ښه نو بچي د اوس نه مین کوي خو په امام الانبیا باندې مین کوي چې مینه یې راشي خو چې مینه یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره او نبی علیہ السلام به ماشومانو سره ډېره مینه کول نن 10 محرم دی د محرم 10مه ورځ ده په 10 محرم باندې امام حسین رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوسه حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی د شهادت جام اسکلو او د دنیا نه تلو په 10 محرم باندې او یو خبره به یاد ساتئ د 10 محرم روزه چې موږ نیسو دا دی وجې نه نیسو چې په دې ورځ حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی هغه لا پیدا نه و چې د 10 محرم روزه به نیول کېدله دا د هغه سعادت دی چې هغه په دې ورځ شهید شو نو دا روزه د هغې وجې نه ده چې په دې ورځ حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی دا د امام الانبیا دوه نوسي یو حسن یو حسین دې ځای نه په بره د نامه نه په بره حسن رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام په شان دی او د نامه نه فقط حسین رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام په شان یو وجود ور سره د نوم نه په بره یو شان او د بل نبی علیہ السلام فرمایل الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه حسن او حسین دواړه د جنت د نوجوانانو سرداران دي دواړه برالل نبی علیہ السلام بوي هما ریحانایا من الدنیا ودا په دنیا کې زما یو دوه خوشبويه ګلونه دي دا زما یو دوه خوشبويه ګلونه دي هغه یو ګلې په دې ورځ ډېر په بې دردۍ باندې شهید شهادت ورک صحابه کرامو ټول تاریخونه چې ګورئ په شهادت باندې رنګ کې نبی علیہ السلام به ځان ته داسې رانږدې کړلې داسې به یې بویول وایي دا زما یو دوه خوشبويه ګلونه دي من الدنیا په دنیا کې مې دوه خوشبويه ګلونه دي یو حسن دی یو حسین دی دواړه به یې ځان ته رانږدې کړل او داسې به بویول امام الانبیا او یو ورځ د نبی علیہ السلام د نوسۍ د نبی علیہ السلام په اوږه ناست او نبی علیہ السلام داسې روان چا ولیده آواز یې ورته ورکه وی نعم المرکب یا غلام اے الکا نعم المرکب ډیره ښه سورلي دي نه ده مونتی ډېر ښه مرکب دی نه دی مونتی نعم المرکب یا غلام اے الکا څوک په اس سورلي کوي څوک په اوښ سورلي کوي او ته په امام الانبیا د پاسه ناست وی نعم المرکب یا غلام اے الکا ډیره ښه سورلي مرکب دی مونتی دی نبی علیہ السلام چې واورېده نبی علیہ السلام ورته وایي نعم الراکب هو که مرکب ښکلی دی نو راکب هم ډېر ښکلی دی زما نوسۍ نه دی راکب هم ډېر ښکلی دی یوازې مرکب نه دی ښکلی وړو سره به ډېره مینه امام الانبیا کوله روایاتو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیاته خوشطبي چې ده هغه د ماشومانو سره د ټولو نه زیاته خوشطبي امام الانبیا به دا د ماشومانو سره ډېره مینه کوي کور کې چې ماشومان یو کجوره کې برکت دی او کجوره کې
نبی علیہ السلام فرمایي چې کم کور کې کجوري دی کې بلوګه ناراضي، چې کم کور کې کجوري دی کې بلوګه ناراضي. نو کجوره کور کې ساتي او ماشومان ساتي. ماشومان برکت دی، چې کم کور کې ماشومان یې هغه کې به برکت نخت، چې کجوره پکې لوګه به ناراضي او چې ماشومان پکې بے برکتی به ناراضي. دا د کور برکت دی. ماشومان سره ډیر مینه کوي. امام الانبیاء به د ماشومان سره ډیر مینه کوي. کله به حسن او حسین ته دي سیبل وی راشي څوک په زما خوا تړومبې را ورسیږي را منډې به یې کړې. نبی علیہ السلام به کله د سجدې په حالت کې نوسې به راغې بره به ورته وخندله. امام الانبیاء به ورته سجده اوږده کړله. بچو سره ډیره مینه کوي. یو کس راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي تاسو د بچو سره ډیره مینه کوئ، زما خو دومره دومره بچي دي، دومره دومره مې نوسي دي، ما خو چرته نوسې ښکل نه کو، ما خو بچي ښکل نه کو. امام الانبیاء ورته وفرمایل وی چې ستا د زړه نه الله رحم ایستلی دی نو ځای پکې ور واچوه. دا ستا د زړه نه الله رحم ایستلی دی چې ته ماشوم نه ښکلی، ته ماشوم ځان ته نه نږدې کوي، ته ماشوم نه ښکلی، الله ستا د زړه نه رحم ایستلی دی. ماشومانو سره ډېره مینه کوئ، ماشومان ښکلوئ، ماشومانو له مینه او محبت ورکوئ او ټیم په ټیم ورته ښوونې کوئ. د صحابه کرامو واقعات ورته بیانوئ. او نبی علیہ السلام فرمای مرو اولادکم بالصلاة، چې کله 9 کالو ته ورسیږي نو د مانځه حکم ورته کوئ، چې 9 کالو ته ورسیږي د مانځه حکم ورته کوئ. او چې 10 کالو ته ورسیږي او بیا مونځ نه کوي وضربوهم علیه. نبی علیہ السلام فرمای بیا په دې مانځه باندې ډبوئ. چې 10 کالو ته ورسید او مونځ نه کوي بیا ته ډبو باسه. او د 9 کالو په وخت کې ورته حکم د مانځه کوه او د 10 کالو په عمر کې تینا په مانځه باندې ډبو باسه. بچیا ته ولې مونځ نه کوي؟ مونځ خو ډېره اهمه فریضه ده. په قیامت کې به بچیا د ټولو نه ډومبې پیشي چې د بنده د الله سره وشي نو ډېر غټ عدالت راته ډېر غټ عدالت ته به مخامخ کېږو. د آخرت ډېر لوی عدالت دی. او چې کله د الله عدالت ته مخې ته شو د ټولو نه ډومبې په عدالت کې به را سره حساب د مونځ د ټولو نه ډومبې فیصله به د مونځ کېږي. نو د دې وجې نه په دنیا کې به د ټولو نه اهم څیز چې هغه به مونځ فرض مونځ دا به په یو صورت کې نه پرېږدئ، په یو صورت کې به پرېږدئ. کوشش کوئ په سرتوره مونځ مټې مه وهئ. مونځ ته ودرېږي مټې وهلې، مونځ ته ودرېږي او سرتور سر ولاړي. ځوانا دا هغه مونځ دی چې قیامت کې به د ټولو نه ډومبې فیصله د دې مونځ کېږي، ډومبې عدالت به د دې مونځ لګېدلې، ډومبې مقدمه به د مانځه درج کېږي. هسې نه چې د سرتورې په مونځ کې ناکامه راوخېږي، هسې نه چې مټې دې والې مونځ ته ولاړې په دې مونځ کې ناکامه راوخېږي، هسې نه چې په مونځ کې دې قومه نه وي، رکوع نه وي، سجده په ښه شان نه وي، ناکامه به راوخېږي. مونځ زر زر مه کوئ، ښه په قلاره سجده کوئ، په قلاره رکوع کوئ، قومه کوئ، ډېر په اطمینان مونځ کوئ. وایي دا هغه مونځ دی چې د الله په عدالت کې به د ټولو نه ډومبې حساب زه د مونځ د ټولو نه ډومبې حساب به زه د مونځ ورکوم، د ټولو نه ډومبې. دا ډېره اهمه فریضه ده. کور کې بچو سره بیبیانو سره ډېر ښه سلوک کوئ او بیبیانو ته م وامه، زنانو ته م وامه د خاوندانو ډېر خیال. حدیث مبارک کې راځي کله چې ښځه واده شي په ښځې باندې د ټولو نه ډومبې حق چې دی هغه د خاوند، په سړي ډومبې حق د مور دی او په ښځې ډومبې حق د خاوند. سړی به ډومبې د مور خیال راځي، ښه ځکه په سړي ډومبې حق د مور دی خو په ښځه ډومبې حق د خاوند دی. نو ښځه به د خاوند حق مقدم کوي او نارینه به د مور حق مقدم کوي، ځکه ډومبې په د مور حق او په ښځه ډومبې حق د خاوند دی. د خاوندانو رضا والی پیر که خس دی خو مرید لبس، خاوند که هیڅ نه دی که نه خو تا د پاره ډېر څه دی، تا د پاره بادشاه دی، بادشاه
خزه چې کله د مانزه د مقدمین وزګار شي منس حساب کلیر شي بس سمدستی به د خاون حق کلیر د خزې د دویم تپوس په فرض مانزه پسې هغه د خاون حق کلیر ورپسې به د خاون حق شروع کیږي نوافل رستو دي نفلی روجه رستو ده د عاشوري روجه رستو ده د ایام بیز روجه رستو ده تهجد رستو دي د خاون رضا مخکې ده که د تهجد په ټیم کې خاون خپي نو زما رای ده چې تهجد مکوه او د خاون خپې چاپي خاون له په سر زورو که د خاون رضا واله بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام بیبي وکنه حافظه نه وخه عالمه نه وخه فقیه نه وخه خو د مرګ پورې د نبی علیہ السلام د خولې نه به د هغې نوم راوتلو ډېرې زنانه وایي زه حافظه نه یم زه عالمه نه یم ما قرآن نه دی ویلی زه حافظه نه یم زه عالمه نه یم بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها حافظه وه عالمه وه فقیه وه زوام زنانه نه دی حافظه او نه دی عالمه نه دی فقیه جټه پټه بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها حافظه نه وه عالمه نه وه فقیه نه وه خو چې د نبی علیہ السلام به د خولې نه خبره راوتله نو د هغې ذکر دی بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ته به ډېر غیرت راتلو په دې باندې چې ټولې به مخه د دې ذکر کوي اخو یو بوډی وه ځکه نبی علیہ السلام چې نکاح کوله د هغې عمر 40 سال او د نبی علیہ السلام عمر 25 سال خو چې څو پورې هغه ژوندی و نو نبی علیہ السلام بله بیبي هم نه ده کړې دا نورې بیبیان یې وروستو کړي دي وایي د مرګه پورې به دا نبی علیہ السلام په خوله د هغې نوم اغوستل کېدل عالمې ته ضرورت نشته حافظې ته ضرورت نشته دینداره ښځې ته ضرورت دی نن معاشرې له دینداره ښځو ضرورت دینداره ښځه پکار ده حافظه نه ده دینداره نه ده نو څه پې کوي حافظه ده خو دینداره نه ده څه پې کوي عالمه ده خو چې دینداره نه ده نو څه پې کوي که فقیهه ده خو چې حافظ دینداره نه ده نو څه پې کوي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي یو ورځ مونږ کره غږ وشو نبی علیه الصلاة والسلام چې غږ واورېد په ژړا شو ته ولې ژاړې د الله حبیبه وایي چې دا غږ بیخي د بیبي خدیجې په شان دی خو وفات ته خو دا غږ د هغې په شانتي و ما وی ګنې هغه مې په کور راننوتله نو ځکه ژړا ډېره راځي نن مې هغه رایاده شوه دومره نیکه بیبي وه حدیث مبارک کې راځي یو ورځ نبی علیه السلام له روټۍ راوړله جبریل امین راغی قربان زنانه وورئ تاسو هم داسې جوړېدلی شئ نبی علیه السلام له روټۍ راوړله پخکړې راغستې را روانه ده د هغې د راتلو نه مخکې جبریل امین راغی نبی علیه السلام ته د الله حبیبه بیبي خدیجه را روانه ده تا له پخکړې راوړي ستا خواله را روانه ده خو زه رب العالمین راولېږلمه چې نبی علیہ السلام ته به ووایي چې څنګه د بیبي خدیجه خواله راشي ورته به ووایي چې رب العالمین په تا باندې سلام وایي رب سلام راولېږو بیبي خدیجې رب سلام راولېږو هوی چې کله ورته د رب سلام ووایي د هغې نه پس به ورته ووایي چې بیبي خدیجې جبریل امین په تا سلام وایي د رب سلام ما راوړی دی او زما سلام به پې ته ووایي او چې راشي نو رب راته ویلي چې به ورته ووایي چې فبشرها ببیت فی الجنه ورته به ووایي چې بیبي خدیجې الله دله جنت کې یو کور تیار کړی دی چې دې ته زیری ورکړه چې جنت کې دې کور تیار دی جنت کې دې کور تیار دی دې ته دا مقام ولې حاصلو دې ته دا مقام ولې حاصلو دا زمونږ زنانه کولی شي ځکه ورته وایم حافظه نه وه عالمه نه وه فقیهه نه وه دا مقام ورته ولې حاصلو علما وایي دی یو عمل کړی هغه عمل یې څه په ټول ژوند کې چې څومره ژوند یې د نبی علیه السلام سره ایستلی په ټول ژوند کې یوه خبره داسې نه وه کړې چې په هغې نبی علیه السلام خفه شوی وي په ټول ژوند کې د امام الانبیا نه دی خفه شوی داسې خبره یې کړې نه ده چې هغه د امام الانبیا په طبیعت چپه لګېدلي داسې تابعداري د امام الانبیا کړې وه او نبی علیه السلام به وی بیبي خدیجه وه وی چې ټولې مکې زما نه انکار وکړو نو بیبي خدیجې زما د رسالت اقرار وکړو په ما باندې د ټولو نه ډومبې ایمان راوړی وه
زما سهاره وا، زما سهاره وا. او د مرګ پورې به نبی علیہ السلام بیبي خدیجه زوتوله زنانو تاسو توامه که د رب رضا غواړئ هغه د خاون په رضا کې پرته ده. ما ته وایي خاون مې چرسي دی، چې زه هم یې به چرسي دی، وایه چرسي دی، زه هم ته چرسي مه وایه. که دا چرسي دی د خلقو د الله په نیز به چرسي، خو تا د پاره ولی دی، تا د پاره ولی دی، ته ورته چرسي مه وایه. تا د پاره د ده رضا ډېر څه ده، تاله به رب ډېر څه درکړي، تاله به رب ډېر څه درکړي. د دې خاوند نه نیچ اونچ مه کوه. دا زه نه وامه، دا د دواړو جهانو سردار د خولې وینا ده. ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنه. نبی علیہ السلام فرمای چې کومه ښځه د دنیا نه لاړله وفات شوله او خاوند ترې نه رضو، دخلت الجنه، دا ښځه سیده جنت ته لاړله. چې وفات شوله او د خاوند رضا یې وړله. کورونو کې ښکلی ژوند کوئ، رشته دارانو سره ښه تعلق ساتئ، رشتې مه کټ کوئ، د والدینو ډېر قدر کوئ، ډېر خیال یې ساتئ. لږې ورځې شپې وي بیا سړی ډېر خفئ. د مور او پلار رضا والی، د مور او پلار دعاګانې والی. چې مور او پلار دې ژوندي دي نو ځان ته دعا مه کوه، هېڅ ضرورت هم نشته. ښه مور دې ژوندی دی، بابا دې ژوندی دی، دعاګانې به درته کوي. دا د دعاګانو ذخیره ده. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر